زاویې صاحب ته یو تاسو پام وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په موغی خانه محله کې دغه پروګرام دوه ډېر دی ګډی زه به نوم ورکړم دوی ته ګل برادرز ګل وروڼه دي سره دلته د محلې والا لکه احمد جان پروفیسر صاحب مسیحي برادري او په دې کې معنا د هر قوم د هر محلې اکثریت ټول کار نارمو زه اول د دې ګردې محلې د مشرانو د ځوانانو شکریا ادا کوم ستاسو پر ما باندې اعتماد وکړئ له ما سره ما او زموږ و ملګرو ته مې عزت ورکړئ الله د تاسو ته عزت درکړي د هغه سره سره چې موږ دغه محلې له راانټر سو اول هغه کار وسو د دفتر افتتاح وسو روغبړ وسو بیا د دفتر افتتاح وسو دا خپله د دې شي یو پیغام ورکوي چې دا جوړ خلک دي دا تیار خلک دي دا هم په ووټ پوهېږي دا هم په عزت پوهېږي دا هم د علاقې د دې ضلعې په مستقبل پوهېږي او دا خلک چې کوم دي ذاتي غرضونه نه لري د دغه بوري چې کوم غریبان دي د دې بوري چې کومه پسماندګي ده د دې بوري څخه چې چا د ووټ پر نامه غلا کړې ده د دغه بوري چې چا معنا نوکرۍ خرڅې کړې دي چا جایدادونه جوړ کړي دي دا کم خلک چې ولږل او هغو غلا وکړه دا هر څه دې جوړو خلکو ته معلومه ده چې موږ راانټر سو د دفتر افتتاح معنا دا ده چې موږ به له دې دفتره ورکو موږ به له دې دفتره دا پولینګ چلوو موږ به ووټ غواړو موږ به هره دروازه ټکو موږ به دا ګرده محله سموو دا پیغام اوله واره دغه خلکو چې تر شمولیت له مخه د دفتر افتتاح دا د جوړ او د ورکر او د خدمتګار انسانانو علامه ده دویمه چې موږ راغو کښېنستو دلته 180 کسانو شمولیت دا خپله دومره لوی پیغام دی زموږ مهم د الکشن مهم دغه کیمرې یا دغه ویډیوز یا دا فوټوګان و دې کې په کلي کې خلک ناست او دومره اوس میډیا هر کور ته ورسېده چې یو سپین ږیری بې تعلیمه وي هغه له خپل لمسی له خپله زویه حال کوي چې سال دی چې زموږ پیور کوي هغه په دې ګردو پروګرامو خبر دی ناست کور چې زموږ مخالف دی هغه هم په دې خبر دی د جمعیت څه کمپین دی د اجتور څه کمپین دی د شمس څه کمپین دی دا شیان چې کوم دي دا ستاسو دغه د نن مجمع دغه شمولیت زموږ دغه ګرد کمپین ته و دې ګرد ورک ته تاسو ډېر لویه وژه ورکړه تاسو ډېر لوی هغه جیک ورکوي تاسو ډېر لوی سپورټ ورکوي او په دغه پروګرام باندې چې کوم دی په دغه پروګرام موږ ته تقریبا 100 پروګرام نور پیدا کړي فضا ماحول دا سیاسي ورکر جوړوي زه زموږ ملګري چې له ما سره تره واره په ووټ کې همت وکړي بیا یې له هغه بعد په فونډیشن کې همت وکړي بیا یې په بلدیات کې وکړي بیا له بلدیاته را په دې خوا لښکرونه را روان دي د محلو د قومو د زبانو د کلو زموږ په دغه لښکر کې ګډېږي ورځ په ورځ دا انسانان دي دا الله چې دی انسان پر الله ډېر ګران دی چې اوله ورځ آدم علیه السلام پیدا سو الله تعالی ودته د اشرف المخلوقات نوم ورکړي دلته پریانان هم وو دلته فرشتې هم وې په دې کائنات کې ډېر لوی لوی مخلوقات وو و انسان ته له دې وجې اشرف المخلوقات چې ته پر دا ګردو مخلوقو ته افضل یې ته بهتر یې هغه مقصد دا دی چې انسان دماغ لري انسان د بل د نس د بل د مشکلات د بل د پریشانی د بل ژوندي جان د دغه خیال وساتي ځکه ما او تا هم د هغه آدم اولاده یو ما او تا په کار دی
چې ما او تا رویه سمه وي زما او ستا نیت سم وي ما او تا د بل خیال وساتو د خپل نس باندې چرګ هم پوهېږي خپل نس خپل رزق مژه یې ماخي انسان له لوږې نه مري په دغه اوس حالات کې مګر هغه احساسات هغه جذبات که په چا کې نسته موږ په کار دی چې دغه د خدمت جذبه راپورته کړو بیا که سپین ږیري وي که ځوان وي که تعلیم یافته وي که بې تعلیمه وي دا عزیزانو تاسو موږ ته ډېر لوی سپورټ راکوئ ډېر لوی عزت م راکوئ دغه محله یو قسم هره ورځ پر موږ ګلان پاشي دا زموږ څلرم پنځم پروګرام دی چې په دا محله کې کېږي دلته نو زموږ دا یقین دی چې دلته به ګسر چند کورونه پاته سوي وي هغه هم که دا زموږ ملګري ورغل دروازه یې ور وټکوله شاید هغه هم تیار سي دا لوی قوت دا ستاسو عزت چې دا زموږ میلمنو ته م ورکوئ الله دې و تاسو ته درکړي موږ بندګان یو موږ بې شاید نه کړو در حقوق جنگ روان دی دا سیاست نوم هم د ظالم او د مظلوم تر مابین هغه جنگ دی ظالم ډیر شیان غواړي مظلوم خپل حق غواړي د دې مسلو کې موږ وګرځېدو ملا هم وکتې پښتونخوا هم وکتله اجتور هم له مجبورۍ پر وراغو پر اجتور ملا او پښتونخوا ورکر مایوسه کله هغه لاړل اجتور له نن ما اجتور انصاف هم ولیدی هغه ملا او پښتونخوا لا بیا هم نظریه و خلکو نه سوه یې لکولی خلکو یې لکه پر اجتور او اجتور یې لکونه خو بیخي دی د هغه دینک شیخ ته یو چا ولته نه یو زر دول چوره ته مږه غږه ستا ګسر یوه کل ولا بس د اجتور زراتګ بیخي ګسر ډېر اسانه کار دی ډېر اسانه کار دی او انقلابي خلک همیشه سي اختلاف پرږدي هغه زړور هغه غیرتمن هغه ایمان لري په بې ایماني څوک د چا ملګري په سل کې به یو کس یو بې ایماني کوي په دا ګرد ماله کې به یو 15 کسان لږ بې ایماني کوي نور هر سړی ایمانداره دی مګر زموږ لښکر ته چې څوک را روان دي ښه د ایمان په رڼا راځي موږ به په خوشحاله کېږو موږ به قبلوو له خدایه کامیابي غواړو له تاسو همت غواړو او دا واده له خدای سره هم کوو د بوري له ګرد ولس سره کوو چې خدای شرموي ما د دغه سابقه حکمرانانو رنګه کرپټه مه راځه جوړی چې د ځان جایدادونه به جوړوم د ولس د عوام خدمت به نه کوم بیا له خدای دا دعا کوو چې خدای د خدمت جذبه نوره کې را پیدا کې زه و حقدارانو ته و مستحق خلکو زه خدمت وکم زه د دغه لورلایي د ترقۍ لپاره یو ښه رول ماډل جوړ سم هر چاته شکر دی عزیزانو تعلیم هم ستا په سیاسي پروسس کې هم پاته سوي یو دونې احساس هم لرو دونې اخلاق هم لرو چې څوک به پر موږ نه راځي ما زه اکثر یو خبره کوم دلته یو سړی له مدرسې راوتلی دی بیا یې ټیکه اخیستې ده بیا یې بیلچه تسه که وزیر سوی بل لکه لبه راووتی تاش یې کاوی پر تاش به یو زری زری هم لګاوی خمار به هم کاوی راووتی وزیر سوی موږ به له الله معنا ناامیده کېږو نه موږ له الله څخه پر امیده به یو دغه انسانان اوټ دغه عقیده دغه خلکو په ذریعه باندې خلک اسمبلۍ لځي موږ به ناامیدي نه کوو موږ به مورال غټ وي زموږ به ایمان مضبوط وي موږ به پر خدمت باندې توجه مخکې ورکړی د سوس م رسېدلی دی بیا به هم ورکوو خو تر وخت له مخه خبرې درواغ دوکه باندې خلک د ځان ملګري کوو نه موږ عملي خلک یو موږ غږ نه کوو کار کوو موږ کار چاته پیدا رسو مګر دا د نن ورځې دغه پروګرام دا د 2023 اخري مازدیګر دی د لمر چې پرېوتی سبا به د 2024 لمر راخیږي د 2023 کې په اخري مازدیګر دغه محلې و دغه پروګرام ته مبارکباد ورکوم چې انشاءالله د 2024 لمر به زموږ ستاسو د کامیابۍ سبب ګرځي دا اخري ورځ د لمر ورځ د ترژې وطنونه کلونه تر سوي دي په زراو بیا به هم ترژې مرګ هم به راځي خوشحالي به هم راځي مګر زه د ګر بوري چې دا کم ولس دی و دې ته زه دا پیغام ورکوم که زموږ ښځې دي زموږ په کورو کې نیم آبادي نیم اوټ د ښځو دی
او زما شکر دی الحمدلله تعلق لغه پارټۍ سره دی چې هغه د ملازم خیالم ساتلی دی. هر وخت پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغلی دا ملازم د سرکار مزدور دی، په تنخواه کار کوي، د هغه تنخواګانې بیخي ډېرې ورکړي دي، د غریبو خلکو دپاره یې ډېر کار کړی دی. او دا پارټۍ د ښځو هم ده، د ښځو دغه کوچنۍ وړه ضلع د لورلایي 18,000 زنانې پیسې اخلي. که زموږ حکومت رالی او موږ دا کوشش کوو چې زه دغه پیسې معنا موږ بړاو کړو له 3,000 څخه یې 6,000 کړو د میاشتې، دا موږ کوشش کوو چې 18,000 زنانې پیسې اخلي، چې هر کور هر زنانه عاجزه ده زما او ستا په معاشره کې په یوه شي کې موږ نه غږوو. مړی هم راپخوي، بچیان هم به پیدا کوو، غوچل هم په اچو، حقوق یې نشته، یوه سړي هم په جایداد کې حقوق نه دی ورکړی. مګر موږ به دا کوشش کوو چې د لورلایي هره زنانه ته د دغې حلقې و هره زنانه ته د بېنظیر انکم سپورټ پیسې ور منظوره کړو. موږ دې لورلایي لا چې څومره ترقي راځي هغه راوړو. موږ د ناستې خلک نه یو، نه بیا پر کرسۍ خوند اخلو. زه به دې ضلع کې چیرمین 4 کاله پاته سوم، سرکاري زما ذاتي هر پروټوکول وي، مګر ما ته د خدای هغه سزا راکړي. ما تر اوسه هغه سپکتیا هغه غرور هغه دغه نه وکړي چې زه به یې له غریبه سره کوم یا به زه ځان ښکاره کوم. په هغه شیانو موږ شرمېدو. نو بیا دا را روانه کرسۍ په دې کې یا غرور به کوو یا به تکبر کوو یا به دا یایي چې بس زما مطلب دغه وي تر دا کرسۍ عوام یې لکوه. چا چې عوام یې لکړی دی د هغو ضلالت نن دغه رنګه دی. نن ما ته خلک چنده راکوي، زه یې په جیب کې اچوم. دا اوس ما ته کم محمد ګل چنده راکه ما واچوله. پرون نابل ورځ یو سړي له ټلیفون ورغلی د اجتور زوی وي، ستاسې څه کوئ سپرله ګرځئ، ستاسې مطلب پیسې دي، غږ وکړه 50 لکه روپۍ درکومه راسئ. هغه ډېر میړه سړی وي، هغه ویله ته 15 لکه روپۍ زه درکوم، ته راسه زموږ پارټۍ له راسه. هسې ضمیر خوند کوي. خلک چاته وایي چې او پیسې هم در کوم، اوس د دې بوري نور شیان ښېګر در ختم کړل، حق یې نه کوي در. دا ستا د ضلعې اسپتال سکولان د بچیانو تعلیم مستقبل خې در برباد کړي. اوس ستاسې له ضمیرو سره هم کیل روان دی، په شمسیو په شنه ټینکیو په یو څو نغدو پیسو ستا ضمیر چې واخیستی، ستا ایمان یې واخیستی، ایمان چې له ما او تازه واخیستی، بیا ما او تا نه مسلمانان نه انسانان تر حیوان هم په هغه خوا خر ناجایزه بر نه حقه پر یو خوا نه ځي. ما او تا انسانان یو، ما او تا به ضمیر اوس دا کیل هم در سره کوي. اوس خلک دومره ذلیله کوي، بیا یې ریکارډینګ هم کوي، بیا یې فوټو هم اخلي، بیا که د راغی بیا بل فوټو هم اخلي. له غړ دروغونه روان، چیرې لاړ شي درواغ وایي له شاپال هغه تردید وکړي. اوس دا د الله سپېړه چې ده هغه بې اوازه ده، اواز نشته کې، هغه ټخ نه لري. ټخ یې دغه دی چې معنا د عوام نن پر موږ را روان دی، موږ له را روان دی، موږ مضبوط یي. دا دوی په ویرېږي، دا رنګه ګوري، دا ډېر هوښیاران دي، نن ډېر کریاب هم دي. د دغې ورځې فوټوګانې ویډیو اوس به لا هم که ملالکان حال وکړي دوی بې لایې ګوري. که آیا نه وه ماښان یې ګوري بیا فوټو ښه غټ هم کړي، چې د کم ورغلی بیا په هغې پسې ښکنځا هم کوي چې آی څنګه لاړې، آی څنګه لاړې، آی څنګه لاړې. موږ خو دا غلامان سمرلي وو، دا به تر اخره موږ په سپنسي تړلي. او دا د بورې ولس دی، لاره چا سره ښه کړي دي، چا بیا له دې خلکو سره ښه بد کړي دي، بیا هغه په سزا هم رسولي دي. ناوختي هم ده، مازدیګر هم دی. خدای دې وکړي چې دغه د نن ورځې د دغه 2023 اخري لمر اخري دغه پروګرام دا ستاسو هغه چې د 2024 انشاءالله هغه کال زموږ د کامیابۍ سبب وګرځي او موږ د خدای وروره د کام د وطن د دغه علاقې د دغه د خدمت یو ذریعه وګرځي. کارونه به الله کوي، ذریعه به یا شمس جوړېږي یا به تاسې جوړېږي. شمس هم یې کړ کار نشي کولی، ټیم به جوړوي، مخلصه خلک به پیدا کوي. بیا به دا د هر محلې د هر کلي سروې وکړه، او پیس ډي پي دلته جوړه که چې ووټ غواړې
دوی پی اس ډي پي په کوټه او په اسلام آباد کې جوړوي. ته د مالیې علاوه کم کم شیان یې ضرورت یې هغه ولیکه دا به پی اس ډي پي ته واچوه. بیا د څوک بیا ناکامه سي. ته د مالیې یو 15 کور غریبان سي هغه وس نه لري. ته چې دا 7 کروڑه روپۍ په یوه روډ کې کمیشن اخلې، ته د راولاړ څه د 7 کروڑه څخه 1 کروڑ راواخه په دغه 3-4 محلې چې کوم غریبان دي د هغو سره ته نیکي کوی سي. یوه ته رکشه ورواخه، د بل به د بیمارۍ معامله وي، د بل ستا دا انجو زموږ په دا انجو کې ما کار کړی دی، ما 6 کاله نوکري کړې ده. قسم په لا د عزیزانو 100 لکه روپۍ به موږ لرالې، موږ به د 10 کلي هغه بنیادي کار وکړئ چې په هغه باندې به جګړه هم وه، دعوه به مو هغه مرکې به مو ورکړې، مګر هغه سکیم به د هغه کلي په فایده تمام سوی. ته 100 اربه روپۍ راغلګې دي مګر حساب نسته، سم نیت نسته، سم تقسیم نسته. تقسیم ډېر اسانه دی. موږ یوه غوا حلاله کړو، وګر د مالته ونډه ورکوی نو 100 اربه روپۍ ته څنګه نسي وشله؟ ستا څنګه دی دماغ خراب؟ ته څنګه دی ونډې پکې؟ ته څنګه چیرمني زوی د غواړې؟ د زوی چیرمن کې 15 کروڑ روپۍ افر یې تر ما پورې راورساوه. زما ملګري وو له ما ناراضه پر دې ګی سو، والله موږ سره اجتور د کروڑ روپۍ د میټایي کول کړی دي شمس را اساس کړي. یا ما شمس وروره څه نجلۍ نه ده چې ته یې سزایې همدارنګه ځان خرڅوو، ځان به مشور نږدې کړي څه وې مڼه دای دی هی دی ودره او د دوی د یمان شیان ګرد معلوم. دا صورتحال د دغه مقابله د دغه ناوړه د دې خطرناکه ارادې چې کوم دي د دغه خلکو به موږ صفایه کوو، په توپک نه، په لرګي نه، په اوټ. د دې مرګ اوټ دی، اوټ ځین چپ کوي بس دوی لاړل خبس. بیا بیا ټوخ هم کړي، ناجوړه به هم وي، ډوډۍ به هم خوري. قسم دی که د جوړ ولید چې دا کار وکړو کوم وکړئ موږ ګرد وی یا خدای د حضرت عمر نظام راولي سي، هسپتال له ورسې ډاکټر نه وي، ښځه په عذاب وي، ګولۍ باندې لګېدلې، موږ یا یې که نه د حضرت عمر نظام راولي سي د ظالمانو سره حساب وکړي. او اوټ پر سر هغه سړی راولو چې هغه ډاکټر هم د ده په لاس دی، ماسټر هم د ده په لاس دی، پولیس هم د ده په لاس دی. اوټ د نمرود او د فرعون رنګه انسانان ته مه ورکوئ، مه ورکوئ عزیزانو، که په ځان پوهېږئ. زنراوی ګرځوئ، وګورئ، هر اړخ وګورئ. ناوختي ډېره ده. زه د دې ګردې محلې د دا ګردو ځوانانو د مسرانو شکریا ادا کوم، بالخصوص دا زموږ چې کوم کرسچن برادري ده، دا سپین ږیرو، دا زموږ د وطن خلک دي، غم ډم خدمات سرویسیز یې ګرد د دې بوري دپاره دي. د دوی پر موږ دا فرض جوړېږي، دا حق یې جوړېږي چې د دوی په غم، په خوشحالي، په هر څه کې موږ له دوی سره ودرېږو. ولې دلته چې دا قومونه ستا هغه سیټلر دي، هغه لږ دي. دا زموږ د اسلام، زما او ستا د انسانیت ذمهواري دا ده چې موږ به د خپل همسایګانو، د خپلو مالیدارانو خیال ساتو. دا د الله بندگان دي، ما او تا نه دي پیدا کړي. الله په خپل بنده خوا به دی، مګر موږ په کار دي د الله د هر بنده چې هغه د هر مذهب وي، د هغه د عزت، د هغه د حق خیال وساتو. ډېره مننه. کورم ودان سه د ګردو خلکو، الله مو عزت وکړه. مننه.